اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګران ناظرینو السلام علیکم. زه ستاسو کوربه نعمت سبحان. اختر ورځ شپې دي او اختر کې باربیکیو د هر کور ضرورت دی. نو موږ تاسو ته د باربیکیو لپاره تیکې څنګه جوړېږي، هغې کې کومې مسالې استعمالېږي، موږ راځو د سوکانو ډېر زیات زوړ مشهور نظیر لالا تیکو والا چې د سوکانو ډېر زیات تیکو یو مشهور نوم و، د هغې بچي دا کاروبار کوي دلته کې. نو د هغه تیکو کوم د باربیکیو کوم مسالې چې دي د هغې باره کې موږ تاسو ته ښیو چې د تیکو لپاره باربیکیو لپاره کومې مسالې پکار دي. نو تاسو هغه بیا په اختر کې په خپل کور کې په باربیکیو کې استعمالوئ. راځئ موږ سره. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لومبی خو دې راته خپل نوم ووایي. زما نوم دی حاجي ارشد خان. حاجي ارشد خان. حاجي ارشد خان باید راته ووایي چې تاسو خو مونږ ته پته چې والد صاحب د تیکو یو ډېر مشهور دوکان په سوکانو کې تاسو یو څه مودې راته د تیکو کاروبار؟ زه 27 سال نه کوم. 27 سال. د دې نه مخکې به زما والد صاحب کولو او زموږ اوس والد صاحب بیمار دی، کور کې ناست دی، بس خپل مونځ دس کوي او د نه پس موږ زامن یو زه مشرې دوی ما دا ما کشر ور دی او د پاغه دکان باندې ولاړ دی او بس دا د مو روزګار دی او ډېر مشهور سړی دی ما پلار چې ډېر په سوکانو کې د والد صاحب ډېر غټ نوم. دا راته ووایه چې اوس اختر دی که نه، هر یو کس به کور کې د شپې باربیکیو به کوي، تیکې به جوړوي. نو زمونږ ناظرینو ته د هغه مسالې چې کوم تاسو استعمالوئ هغه لږ وښایئ چې کومې کوم مسالې یو څنګه ترتیب سره به جوړوئ چې هغه ورته لږ وښایئ. دا ساده غوښه ده، دې کې څه لګېدلي؟ دې کې بس موږ اچو جړه مساله، زیره او سرکۍ او رنګدان مرچکۍ او مالګه او اوږه او تیل. دا خلکو زه وینا کوم چې کوم د غټ اختر کې اکثره پریشان یې د یو بل نه تپوسونه کوي، دا زه د هغې لپاره یو میسج ورکوم د خپل سایډه. زه د کومه طریقه ته ښیم په هغه طریقه د استعمال کړي نو انشاءالله دلته څه خواهش دی او کومه طریقې سره دی خوراک کار کوي زبردست به دا شو دا کاریګر شو یعنې د بازار غوندې هغه ټیسټ به هغې ته میلاوېږي. هغه شان ټیسټ به میلاوېږي چې کوم زما په دوکان کې دی خوري. دا چې جړه مساله ده، دا ما داسې لږه واجو څومره وخه ده، کیلو ده، 2 کیلو ده، 3 کیلو ده، دای به مطابق به دی مساله داسې ورکړي. صحیح شو جي. مالګه به داسې ورکړي. دا رنګدان مرچکۍ دی، دې کې ښایي اوس سرکۍ اچولو خو سرکۍ دې ځان نه ورکوي چې دې لپاره ورکوي چې دې کې دی بادګیر نه کېږي، ګېډه کې دنډ نه راځي او د هغې ځان نه یو ټیسټ او دا تیل دی. دا به په ګرم کې پوه چې ښه ګرم کې د هغې نه پس به دا لږه اوږه پکې واچي پکېدلې به یې تیکو د پاسې داسې واچوې بیا به کې داسې لاس ووایې دې کې خو ما فلحال واچوله که نه، اوږه دې کې ما اچولې تیلو کې، هغه هم دا پکای چې په اوږه تیلو کې واچوي. او تیل به سره کې اوږه پکې اچوي چې تیل لږ یخ شي بیا به غوښې د پاسه واچوي. ګرم وي که نه اکثر له پکې څوک لاس نه شي والی. نو دا هغې دپاره زه میسج ورکوم چې دا به پکې هسې لاس ماسوې او یو 7 منټه به دا پرېږدي. 10 منټه پس چې کوم دی یا به ډک کړي، داسې سیخانو کې به ډک کړي داسې به ډک کړي. کوله به ځان ولګوي، کوله به یو کوله به راوالې وه د ګیس د پاس ولګوي چې هغه ښه سره شي، نورو کوله کې به یې واچوي او د لاس پکې به ورته ووایي. نو کوله به ځان میده کړي چې ښه سره شي، کچه کوله باندې به دا کوله سیخان نیږدي، دې کې د کولې بیا خوند راځي. سره کوله چې کومې پای باندې به چې کوم دی دی دا ایږدي. ملګرو امید دره به چې دا پروګرام به ستاسو خوښ شوي وي او دا مو تاسو ته وښوله ریسپي د سیخ تیکه چې تاسو به زده کړي او انشاءالله کور کې به جوړوئ او انجوای کوئ. په دې خبرو تاسو نه اجازه غواړم. د الله په امان.